الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. هذا سبق نمخ چې فارمونه مزرور دي ممبرشپ فارمونه تاسو د کړی کنه بدل نواره کنه ډاکټر ها نو ملونه تاسو له ذکرو تا کور کې شي دلته نه خپل ټول نستګنی نو سبق نه بعد بیا ساتي او کنه چې بیا پروډکټ کوي ومن الناس اباذت بخلقنا من اغصوب دے یجادلو چې دے آرگومنٹس کوي یجادلو دے آرگومنٹس کوي بحث کوي فی العید اللہ ذات کے بغیر علم سر دی چیز علم لرته نشته فنا پوهه نو نمبر اول یو خو به علم بحث کول ناروا دي یو شیخ کا فیلڈ نہیں ہوتا ہے کہ بحث کے دا شرعن ناروا دي شرعن ناروا دي قرآن کریم کی سورہ بنی اسرائیل واپس لرسل اللہ تعالیٰ وی اندلسوں پا دینہ بے ودر سلو سورت مخیم ترشو آیت نمبر 55 Page 386. 386, all right. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ وَلَا تَقْفُ امور پسے کہے گا در پہ نشوی پاتی کی سوئے تبرقانا در پہ نقمشوی وَلَا تَقْفُ امور پسے کہے گا ماد آغشے پسے لیس لک بے علم چنوستا غیبان علم نیچے اغسطا فیلڈ دے اغسطا سبجیکٹ نہ دے آیت نمبر 55 بیٹا قبول کر وَلَا تَقْفُ عملگا ما آغشے پسے لیس لک بے علم چنوستا غیبان علم نیچے کم شیستا سبجیکٹ نہ دے نو په هغه قسم لگا هغه باندې بحث مکوا هغه خپل فن ماهرینو ته پریدا ډاکټري دا ډاکټر ته پریدا ته کې څه بحث دی انجینیرینګ دی نو دا وی فیلډ ماهر ته پریدا چې څوک د فیلډ ماهران دي وسره ته ورپریدا صحیح او که سړی په فیلډ کې په هنل او هغه کې بحث شروع کی یا هغه کې ګوتوال شروع کی نو د فیلډ ماهرانو څخه کول شي جو ڈیمیج کر دی فیلڈ دا کرائم دا څه اوس کې اوسه ډاکټر نه علاج د خلکو شروع کړه دا څه دا کرائم به فعل نه دی ولا تقف ما ليس لك بعلم امر پسې کې غاښه پسې چې نشترستا پاګې باندې علم ولی ځکه چې دی پوغو چې کوم شی ستا فیلډ نه دی یا که فیلډ دیو درې شیونه پاره کې صرف کیږي نمبر اول پسترګو به ګوري نمبر 2 په وګونو بداغه متعلق خبره اوري او نمبر 3 په دل او دماغ بداغه سوچ کې په قلب او دماغ بداغه سوچ کې نو الله تعالی فرمایي چې اس کو فیلډ دے او دا درې والا شیونه پکې صرف کې سو یو هیو آل رائٹ ستا حق دی صحیح او که فیلډ نه دی او دا درې والا شیونه پکې صرف کې نو دا څه شه دی دا ویست دی دا ضایع کول دي دا بربادول دي بے ضایع خپل صلاحیتونه د سترګو صلاحیت د غوږونو صلاحیت د قلب او دماغ صلاحیت او دا صلاحیتونه د الله امانت دي دا صلاحیتونه سری دا الله امانت او د الله امانت په صحیح ځای باندې استعمال نو چې بے ضایع استعمال کوي ورپسې الله تعالی وایي چې ان السمع یقینا غوږونه والبصر او سترګې والفؤاد او زړونه او دماغ كل اولئک
کان غن مسئولا دا ټول شوینا د دې متعلق به تپوس کول شي د قیامت پورې. الله تعالی به تپوس کوي چې دا استغفار نو ولې دې ته پستر وکړل، دا استغفار نو ولې دې متعلق خبر ته واقع کړو، دا استغفار نو ولې دې پسې لګېدل او قلب او دماغ پکې صرف کول. خبره دې کړل نو پته ولګېدا چې هر فعل به متعلقه اشخاص ته ورکړي. صحیح؟ یعنی دا غي الټیمیټ ریزلټ به یو بگ ډیزاستر، یو لوی تباہی وي، یو لوی تباہی وي. او حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې صحابي ته تاسو کو وی قیامت به ذکر راځي. قیامت معنی دنیا به کله روانيږي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته اذا وصل الامر الى غیر اهله، چې کله نا اهل خلق ته مختلف فیلډز په حواله شي به قیامت راځي. مختلف فیلډ نا اهل خلق ته حواله شي نو بیا قیامت راځي. چې سړی د فیلډ ماهر نه او ذمہ دار شي یو فیلډ پس دا بیا قیامت دی. تبای صحیح کو یو سړی ډرایور نه دی اګاړه دی ورته والا کا 118 ته ورکوسته نو نتیجه سره ډیزاستر اکسیډنټ تبای د طرف په نه نور به بلا خلک تباکی. یو سړی پایلټ نه دی رجیاس په انجن دی کینو چیرې شابان شروع شي. صحیح یو سړی ډاکټر نه دی او مریض ته د سرجری وکړه لسر نتیجه به سي ډیزاستر سره به مړ کیږي. صحیح نو قرآن کریم بس دا یو جمله دومره قیمتي ولا تقفو ما ليس لك به علم، چې په کوم شی پوهیږي نه هغه پسې لګما. که وخت سر کېلتا دا زیاده، که سترګې خرج کېلتا دا زیاده، که قلب او دماغ صرف کېلتا دا زیاده. او الله تعالی وایي چې زیاده کې زما د امانتونو متقوس په کوم ده. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. شیخ صاحب یاد ساته چې غفارمونه ځان سره وسه ہمیں جانچ تم سے ٹول خلق نے ڈک چلو انا اب تک دیر لیٹ ترا ہی نمک کے مکے کار کلاس اگر ہوتا کسی او دا زمان چې درنه یې نشي اعظم پاخمین بران سلام زمانه موږ ها اخر خلق دی شریفان خلق هغه پلار زماله شریف سره ومن الناس اباس خلقنا قد يجادلوا چې دې آرګومنټس کوي فلای یو خو آرګومنټس په پردي میدان کې ناروا دي. صحیح او زنه کویګم د شیرشاه په میدان د سیف الله خان په میدان د شیرشاه په میدان د نثار احمد په میدان او سره آرګومنټس کوم. صحیح نو باید چې ما بیا بوزي سینیټوریم ته چې د دماغ علاج پکار دی. صحیح ده زفګار ها نتیجه به صحیح یعنی یو سره چې فیلډ نه یو لګیا دی آرګومنټس په کوي نو پته لري چې دا څه پرابلم شته، دا څه پرابلم شته. موږ بیا ول دې ملګری اپر سټوري خالي ده موږ پاکستان کې اته دا اپر سټوري خالي ده چت کیس نشته. موږ دا پښتو کې د چت کې اس نشته نه کپړای کې ماغزه نشته. او بیا چې د خدای په ذات کې بحث کې د خدای په ذات کې بحث کېږي نه د خدای ذات ځکه بحث په هغه شی کې کېږي چې هغه باندې د علم احاطه راځي سپیرات نه او د خدای ذات دومره ډېر ذات دی چې هغه باندې د چام د علم احاطه نشي راځي. د چا علم د الله ذات ته ورکول نشي. ومن الناس اباغید خلق حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سره راغی نو ورته وی چې خدای نه منه زوی خدای نه منه ناغه حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ورته مرګي یو ګوره کته نه منه نو بیا موږ او تاسو سره برابر شو یا موږ او تاسو یعنی که خدای نه نو موږ او تاسو سره برابر شو خو که خدای وی موږ یې منو ته نه منه نو ته په خساره کې شنه خبره ده چې وی منه. صحیح یعنی مونږ خو خدای منو ته نه منو نو څنګه خدای یقینا نه مونږ یې منو خو مونږ تاسو ډول برابر مونږ باندې صحابت نه راځي کتام صحابت نه راځي خو که خدای وی مونږ یې منو ته نه منو نو بیا ته پټرا پکې ګړه دې ورکیږي هغه وی بس خبره مې ځین ترا نه نه ضروري
اگر ته کې ټول بیا څه نه هغه باندې یو سړی سره دا د اپروچ په تابع 100% دی ځای یو سړی ورته راغی ویجی دا د خدای تقدیر کې دی مونږ په عقیده ساتو نو د تقدیر مونږ دا شی تقدیر کې لیکل نو وې د تقدیر وړاندې انسان بالکل مجبور دی د هیڅ اختیار نشته او کنا تقدیر مقدره ته موږ سلوک جوړ کړی دا انسان به اختیار څه کوي نو دی کوي د تقدیر په کې دخل نشته صحیح نو ته دې د راتانه ورته ودرې نو هغه ودرې نو ورته وی دا سمخ پدې شخ پدې اوچت نو اوچت یو ګور به اختیار کوي اوچتو دي شي هغه وی یو په خبره مې ځم کړه مې انتظار وی اوس دا پس مته مکه دا بل خپل څه اوچت کا صحیح هغه دې بس کوشش یعنی معنا دا چې انسان د دې جبر او تقدیر میاس کې روان دی د اختیار او تقدیر په میاس کې روان دی او دې په غلې مې کوئی نه طالب ته کوم ځای دی لہذا تقدیر به منی او تدبیر به کوي دا ډول توري کې څه په لاره چې تقدیر به منی او تدبیر به کوي تقدیر به منی او سبا کې تدبیر به کوي نو تقدیر خدا دې چې دا شیخ صاحب څومره ډېر پیسې دي دا د تقدیر کې لیکلي تاسو د تقدیر کې اوس دې په حیثیت د مسلمان د غیر پر تدبیر کې گاڑی ورګي خرڅین ولا خو پیسې ګټي صحیح نو انسان دا سبله مسله وسلو لیکا چې انسان په تدبیر مکلف دی په تقدیر نه مکلف انسان څه مکلف دی په تدبیر مکلف دی په تقدیر نه مکلف تقدیر باندې عقیده ده تقدیر باندې سره عقیده ده او په تقدیر ځکه نه مکلف چې مکلف کېدل علم غواړي زمونږ د خدای په تقدیر باندې علم شته چې د دې خبرې باب کې د خدای فیصله سره هیڅ پته نشته دا خو چې کله نتیجه راشي نو پته ولګي دغه فیصله وا خبر ده کړه دا ګور ډېر آسان باندې دا مسله حل شي ومن الناس اباض خلقنا من اغفر يجادل چې دې آرګومنټس کوي په لای د الله ذات کې بغیر علم بغیر د پوینا ويتبعوا عدل جدل فالو كي كل شيطان مريد فريد مانا باغي فريد مانا باغي سرکش او دې اتباع کوي فالو کوي سرکش او باغي شیطان واپس پر سبق ومن الناس اباض خلقنا من آسوگ یجادلو چه دے آرگومنٹس کوي فی العائد اللہ ذات کے بغیر علم پنا پو ہے ویتبعو ادے لگی اتباع کے کل شیطان دہر شیطان مرید باغی او سرکش نو جو سمر سرکش شیطانان ورته ملاویږي شیطان نه مراد انسان دی شیطان نه مراد سره باغی انسان دی بس باغی انسان ورته خبره کې دالې ونی یو من سره لګیدل دي کوتباله ایا شیطان نه مراد اصل شیطان دی یا دواړه مراد دي کوتباله دا خبره لیکل شوی ده په شیطان باندې دا فکر شوی انه چې خبره دا من تولا چې چا دوستي وکړي شیطان سره تولا معنا چې په دوستۍ 19 چې دا شیطان په دوستۍ 19 فانه یقینا دا شیطان یذل گمراه کیدلا ویادیه الله خیدتا الی غضب الصغیر عذاب هغه ورتا چې شغل زند صغیر معنا دا سه اور چې شغل زند لمبه کله کټکی نه لمبه کله کته نو جهنم د اور صفت ده چې د دې لمبه کله کمزوري کیږي نه ورځي او شان ایون رواني دي څنګه دي د ایون روان په یو له رواني دي یا ایها الناس خلق ان کنتم فی ریب کچری تاسو شک من البعث د بعد الموت کدی خبره کې مشک نه چې د مرګ بعد ژوند شته کنيشتا څنګه وای خدای به دا خاورې څنګه راجمع کی څنګه به دا انسانان بیا ژوند ان کنتم فی ریب کلیتا سو پشک من البعث د بعد الموت ما د مرګ نه پس ژوند نو الله تعالی فرمای ولې پشک دی چې کوم خدای ایجاد کړی دی هغه ایعاد کول شي چې کوم خدای
ایجاد کړی دی انوینشن کړی دی هغه خدای اسمبلینګ هم کولی شي یو خدای ایجاد شی د نوې سر نه پیدا کول دا نسبتا مشکل دی او یو دا چې په کارټون کې باندې یو ماشینری راغله صحیح انوینشن شوی دی انوینشن شوی کتاب ورسره دی چې دا نه ټول نه سره لګوا نه دې ته اسمبلینګ کوي نو اوس اسی د انسانانو دنیا کې انوینشن ګرام دی کې اسمبلینګ ګرام دی انوینشن ګرام دی نو الله تعالی وایي تاسو یې دلی ونی ځامن یې چې کوم خدای انوینشن کولی شي هغه اسمبلینګ نشي کولی یعنی خدای تاسو د نشته تکړی او وجود دې لرکو اوس کوارځ چې دي کفاوري دي ک ذرات دي چرته خبره دي چر بس نه پغه یو ځای کول نټونه لګول شي جنکیان راځل دی او لګول الله تعالی فرمایي چې په انساني دنیا کې هم د ایجاد نه اعاد آسان دی خدای ته په دواړه برابر الله ته په ایجاد او اعاد دواړه برابر دي او که تاسو ایجاد د خدای منئ نو دا اعاد نه منئ یا ایها الناس او خلق ان کنتم فی ریب کتاسوی پشک من الباس دباس بعد الموت فإنا خبر داد چی منگا خلقناکم من پیدا کریے تاسو من تراب دخورنا اصلا آدم علیہ السلام دسنا پیدا ہو دخورنا ثم من نطفت ابیام پیدا کرے د نطفینا نسل سنگ پیدا کی نطفہ د نارینا و زنانا اوبو د زنانه پر رحم کې یو ځای شي نطفه ورته سوی ورته نطفه قران کریم سوره دهر کې دغه مکس اوبو ته وای نطفه امشاج سوی ورته ان خلقنا الانسان من نطفه امشاج ما انسان پیدا کړی دی د مخلوط نطفه نه من نطفه امشاج معنا د مکسچر د نارینه او زنانه د دواړو او به یو ځای شوی دی انسان ته پیدا شوی دی دغه نطفه امشاج د دې طب او د میډیکل زمان کې ورته په ژبه کې ورته وایي زایګوټ نو الله وایي چې ما انسان پیدا کړی دی د زایګوټ ثم من نطفه بیا د نطفینا ثم من علقه ابیا د غلقینا نو علقه دا نطفه دیکھو ګورئ حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې یخلق احدکم فی بطن امه نطفه 40 یوما هر یو کس د تاسو نه د مور په خېټه کې سلوي خرد شپې د نطفه شکل کې پروتي دا څنګه مکسچر چې دی دغه شکل کې پروتي ثم تكون علقه مثل ذلك بیا سلوي خرد نورې دغه نطفه ترانسفارم شي یو کلاټ دا کلاټ علاقه وایي ته کلاټ دا او علاقه وایي لیچ ته هم لیچ پیژنې لیچ مونږ ورته زور وایو زور تاسو وایي په دا اوبو کې وی تاسو زور وایي لیچ وایي ورته صحیح الله تعالی لفظ علاقه استعمال کړ چې دغه هغه کلاټ منجمد وینه فروزن وینه ده خدا د دې مور د رحم دیوال سره داسې هنګینګ کوي ژوند ده لکه جوړه چون خلی او څنګه هنګینګ کوي الله تعالی یو لفظ سره دواړه تصورات ورکړ ثم من علقه پیغمبر اسلام فرمایي ثم يكون علقه مثل ذلك او وی فرمایي ثم يكون مزغه مثل ذلك بیا دینه بعد مزغه دا یو داسې وخت ته وایي چې چقول شي چوکول شي خو خړل شي څه کولای شي چپ لکه غم نه کم مزغه کې غم ته وایي ژاوله د لکه د ژاولې غونه غوخه سلوي خرده پیغمبر علیہ السلام فرمایي او قران ذکر کو مزغی د ژاولې غونه غوخه ثم يرسل اليه الملك بیا ورته الله فرشتہ را اولیږي فينفخ فيه الروح نو دغه روح واچي فينفخ فيه الروح نو بیا پته کې سواچي روح واچي دنیا اوس په دې شلمه سره کې اله تحقیق تور رسیدا کله ورسېده په دې شلمه سره پیغمبر علیہ السلام 1500 کال وړاندې د وحی په اساس باندې دا تصورات واضح کړل دوی اوس وایي چې ځای ګور په سلوي خلده بیا لیچ وی یا سلوي خلده مورسل وی بیا داغه نه بعد پکې لایف راشي یو سلوشن دی سلور میاشتې سلور میاشتې او دی وجه اجهاز
تشي اجهاز معنى يعني اسقاط الحمل تشي اسقاط حمل ابارشن لدې وجه چې څوک نه تاسو کې میډیکلی نو موږ ورته چې ابارشن د څلورو میاشتو نه کم وده کې وي نو خو جایز ده خو مکروه دی او ډیس لایک دی جایز ده خو مکروه دی مکروه معنا ډیس لایک دی او د څلورو میاشتو نه چې ووري د ابارشن جایز دی د ابارشن جایز دی خو هغه دی روح انسان دی د قاش باندې انسان دی ژوندې انسان ابارشن کول او د قتل مترادف صاف دی او د قتل مترادف صحیح نو صلی الله تعالی دغه ذکر کوي فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ يَقِينًا مُنْ پیدا کړی تاسو من تراب د خاورنا اصلا ثم من نطفه ابيض نطفه نسلا ادا نطفه بیا څه ثم من علقه استغفرنا نن دې ته وخت سره مد یو لایټ نشو شو درې خو کړل ها سمو خان یو وخت راځي چې ما چاته په دې کې لګوري ما په کې مې سوچ ثم من علقة ابيض علقينا ثم من مضغة ابيض اغوخر ټوکړینا مخلقة وغير مخلقة نو مخلقة او غیر مخلقة یو معنا خو دا ده چې الله تعالی فرمایي چې بیا دغه علاقه یعنی دا کلاک سلويق رجبال مزغو ګرځي مخلقه او غیر مخلقه هغه ته وایي چې it will become certainly a complete and perfect human being چې دا به مکمل انساني شکل لري او غیر مخلقه چې د دې به ډیلیوري کیږي before time چې دغه دا کلا دا مزغه دا مرسل له دا بس کیږي ډیلیوري به ورځي کیږي نو دې ته وایي غیر مخلقه دې ته وایي غیر مخلقه او دې معنا دا ده چې مخلقه او غیر مخلقه مونږه مؤول کوو یعنی تعویل کوو مصوره او غیر مصوره چې کله دا شی د کلاټ نه ترانسفارم شي هغه نزاولي شکل والی د کم شکل والی نو الله تعالی په دې کوم ځای کې اهم قسم ارګنز لګي لکه زړه لیور کډنیز پیپړې پړپوس څه پړپوس سترګې پوزه خوله وګونه دماغ ټول اهم څه دي په بدن کې سړي اهم نو الله تعالی دا باندې پوینټونه لګي صحیح د کار کې چې پوینټونه لګي نو دې ته وایي مخلقه دې ته وایي مخلقه الله تعالی وایي چې دوه طریقو سره انسان دی ولکه کوم تدبر الرحیم کې دنا کله باندې پوینټونه لګوم کله به پوینټونه بس پوره تشکیل وکړم دا توري کته کله خانه او دا قرانګي کیږي کله الله تعالی پوینټونه لګي مخکې ځان ته ډراینګ جوړ کی مخکې نسو کی ډراینګ جوړ کی او کله الله تعالی وایي بغیر ډراینګونو هغه انسان مکمل کوم پیدا کړ هیڅ پوینټ نه یې ولې بس په وخت باندې پوزه د پوزې ځای کې گروث شي سترګې د سترګو ځای کې برابر شي وګونه د وګونو ځای کې شي زړه د زړه په ځای کې شي او لیور د لیور په ځای کې شي ثم من مضغة ابيض دا ټوکړې د وخنا مخلقة وغیر مخلقه هغه ټوکړه د وخې مخلقه چې مصوره شوی دا یعنی پوینټونه او نقطې لګولې دي وغیر مخلقه او غیر مصوره چې پوینټونه او نقطې نه دي لګولې لنبین لکم الله وایي دا دې لپاره چې مونږ تاسو دا خبره واضح کړو چې الله تعالی غواړي نو بغیر ډراینګ انسان مکمل کی او چې وی غواړي سره ډراینګ مکمل کی نقشه جوړه کی بیا مکمل کی کله نقشه نه جوړي او مکمل کی ونقر فی الارحام امونگا قرار ورکلو پر رحمونو کې پوون کې ما اغشیتا نشاو چې زمونگو خفی علاج للمسمى تر مقرر ٹائم پوری ثم نخرجکم طفلا ابیا مونگا راو باسو تاسو طفلا بیبی یا تاسو راو باسو څنګه طفلا مانا بیبی پرکوټه ماشوم ثم لتبلغوا اشدکم بیا تربیت کو استاد ثم نربیکم لتبلغوا اشدکم
بیا تاسو تربیت کو دې د پارا چې تاسو ورسېږئ اشدکم قوت خپلتا. اشد معنا قوت خپلتا چې ځوانان شي. ومنکم من یتوفى ابازین تاسو نه هغه دی چې دا غیرو قبض کړی شي مخکې د بوډاوالي نه. ومنکم ابازین تاسو نه من هغه څوک دی یردو چې دی بوته شي الی ارذل العمر هغه ډیر کمزوري عمر ته. ستا ډیر کمزوري عمر ته. نو کمزوري عمر چې د شپې تو بیا ونه واوري نو خو ارذل العمر د کمزوري عمر د ارذل العمر ورته څه کوي خی بینا سترګې وي اوس وته انسان هم نه ښکاري. صحیح هغه ځاینا د خپل کشارې اورېدو اوس خبر ورته کین هغه به وګدانې ونی ورته ورته چلی وي. صحیح شو. ها دغه مضبوط لاسیو گاومیشا تاسو ته گاومیشا موږ ورته می خوایو می خبره د پوزې لونی ولا. صحیح ادا صحیح لا مونږه پیزوان تاسو څه کنه نه پدانه زما پلاس دې ته پیزوان دې اوسم په دې عمر کې او مې خبره کوم نه بس مې حتاوی دې لتاوی اگر نه نه خلاص شرعي حال باندې دا د بعض شان کې سکیل غیر بینه موسیقي غیر موسیقي دا داسې ذکر څه نو سبق دوه شان موسیقي دوه شان خطي تشکیل لك او تشکیل تاسو مو سپین ومنكم من يرد الى ارذل العمر اباز استاسنا غدي يرد الى ارذل العمر چبوت لشي دي الى ارذل العمر اغدير کمزوري عمر تا. ستا کمزوري عمر تا. نو کمزوري عمر او ارذل العمر موږ ورته د پیرای زمانہ وایو. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به مانځنه بعد دعا کوله اللهم انی اعوذ بک من ارذل العمر. او الله ستانه پناه غواړم ما ارذل العمر ته مبوزي. ارذل العمر هغه چې سړی نه پاسې دی شي نه کې ناشته شي نه باتروم ته تللی شي نه متیاز ځای ته رسول شي نه خوراک ازمیږي صحیح نه په ډډه اورې دی شي هغه بیا ځان د پاره هم برډن یو ژوندو خلکو د پاره هم یو دې ته ارذل العمر وایي. تاسو مانځنه پس دغه دعا کوئ چې او الله ارذل العمر ته ورسوي. یعنی سوره کوئی مو دنیا کی ژوندۍ ساتي نو چې بس هر څه په خپل کوي. صحیح کله چې د بل چا پر رحم کرم شه خدای بیا مرګ کې خیر دی یا څه دی بیا مرګ کې خیر دی. بابا عبدالرحمن د ارذل العمر ډېر ښه یو تصور پیش کړی دی چې ښایسته مخ وي تور تودې شي په پیرای کې څومره ښایسته سړی وي بیا یا سبحان الله سترګې به یې لیکل شي. ښایسته مخ وي تور تودې شي په پیرای کې سم قامت وي خوب لرګې شي په پیرای کې او لکه شمع د سحر آفتاب د ژمي لکه شمع د سحر آفتاب د ژمي هم بیتابا هم زیړې شي په پیرای کې او کس اخری لکه زهر نه هضمېږي کس اخری لکه زهر نه هضمېږي نسس کې نسخ وړې شي په پیرای کې او یو طرف ته سرریږ دی بل خوا درونی سر بیا نشتی ګورې صحیح پیاله راواخلي ها نو د خپلې په ځای باندې داسې راشي صحیح دې پیاله خپلې راړي حالات داسې راشي ها نه یو طرف ته سرریږ دی بل خوا درونی پل بدن تمام پردیشی په پیرای کې صحیح اوی مړلا خدای پس د مرګ بیا ژوندې شي وی مړلا خدای پس د مرګ بیا ژوندې شي خو نشته دا چې څوک ظلمې شي په پیرای کې اوی اے رحمان پیریه سے عاجزی دا تو رستم وی زړه پسوي شي په پیرای کې. رستم د ایران جرنیل قهرمان نن مونږ غاړو حضرت عمر سیرت کې هم خبر ذکر کوله صحیح چې کله د سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ په مشرۍ کې دا آرمی لړ قادسیه تا چترړه قادسیه تا او صرف 3000 آرمی اور حضرت سعد بن ابي وقاص سره صحیح او وزره یا 3000 آرمی اور سره
او رستم سره ډیر زړه ارګي وا صحیح. حضرت سعد بن ابي وقاص ته هغه تقاضا وکړه وې ته ما سره خپل څوک میسنجر راولې څوک امبیسډر راولې چې ما سره خبر وکړي. حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ، مغیرہ بن شعبہ دا ډیر زبردست ټیبل ټاکر سره د پیغمبر اسلام صحابه په ټول پوهانو او په سیاسي معاملاتو کې 15 کسان دا هیستوریکل خلک. یو حضرت عمر رضی اللہ عنہ، یو عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ، یو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ، یو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، او یو سعید بن عامر رضی اللہ عنہ. دا ہسٹوریکل خلک دی. نو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ دا ډیر جرار او بہادر سره او دا دومره ایلوکټ تسپیچ کې چې سړی کنوینس کول دا د هیڅ مشکل نه کار 15 منټه کې سړی کنوینس کړي. بعضې سړي ته خدای له صلاحیت پیدا کړي. صحیح. اوس دې چې لاړو رستم، نو رستم د پاره یو تخت جوړو د سرو زرو، تارونه د سرو زرو هغې باندې لکه مونږ کټ نه جوړو، مونږ کټ جوړو پر پړي باندې او کټ جوړو د سرو تارونو باندې او چاپېره کم جرنیلان چې ورته ولاړو هغوی به په هاتیانو ناست وو، هر وخت به تیار وو. څوارلس سوه هاتیان فیلان په فیلانو به ناست وو. حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ دا خو خوددار خلک وو. صحیح. دی د خدای او د خدای قائلو، د خدای او د خدای قائلو. یا دا دې په نظر کې نور څه کړل. مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ خپل تور ورسره ځوان ده، خپل کمان ورسره او ترکش ورسره. ترکش کوم کې دي غشي پراتی. ها نو دې په خپل اسمانه سو ورنه نیل دا تخوا ته لاړو الته اسنه کوش په کارپټ باندې روان الته اسنه کوش او هغه اسه داغه د هغه تخت په سره وتړو چې کوم باندې هغه ناشته. صحیح. او بیا روان شي چې هغه سره تخت باندې کیږي نو وکیل باندې هغه یو کاو. نو رستم ورته نو هی هیز ا ګډ ایکسکیوز. دوسرا ایکسکیوز تا دې معذور ځکه وی داوودی خلک ته هیڅ شي نه کوي. توهین وداوودی خلک ته د هیڅ شي نه کوي. دایې په کټ کټ نه څنګه کوي، څو کټ کوم دایې دلته پرې له وی چې لک سات کیږي. نو مغیرہ رضی اللہ تعالی عنہ طرف پات کینا. نو مغیرہ بن شعبہ هغه وی وګوره ما ته پته تاسو موږي خلک یې لوګي دلته راوستي نو چې څومره مال په کار نه ما ته وای چې هغه بدل چې مال شي. صحیح. او مغیرہ رضی اللہ تعالی عنہ ورته وی وقد بعثنا الله نبیا، خدای موږ ته یو پیغمبر را لېږلی دی، مونږ یې د حیوانیت د انسانیت ته راوستو. کنې مونږ داسې حیواناتو چې مونږ به د تیږو او د ګټو د ډبرو عبادت نه کول، هغه مونږ ته انسانیت راوښودل، هغه زمونږ عزت نفس بحال کړ، هغه زمونږ څه وکړه؟ زمونږ عزت نفس بحال کړ، مونږ ته د انسان او د انسانیت مقام وښوده. لہذا هغه دعوت زتا ته هم پیش کوم چې د هغه پیغمبر دعوت قبول کا او کلمه ووایا. کله وکړه ستا خیر دې پکې دې یو سړی دې اوس دغه آرمي ولاړ ا دې داسې کتاب کې ورته کله وکړه ستا خیر دې پکې او کله ریجیکټ کړه مستانه پر ډک سره دې مرګ ته یقیني دې، مرګ ته سره یقیني دې. نا ورستم ورته څه ګوري ورته وګوره زتا ستنه ناش پدې کو دیش پکې سوچو کوي او کني سهار ورقتونه بعد تاسو لا شنو راځي. صحیح. مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ فاسد اسمان سوچ او ورته ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله نراكم غدا، لا حول ولا قوه الا بالله وي او نراكم غدا صباح بيسربين سبق به سره فکر وینو صحه چې دا ترټ ورته رستم فکر منش اخل کو ته وي تاسو جاسوس لګي چې دې خلکو پته ولګي دا څنګه خلک دي
د دې کلمې کو دومره ډیر زور دی چې دا جمله چې وایي چې نه راکوم غدا سما به سره وینو یا خو دې اسه هوا په معنی کوي قوت موت نشته به خلقي فائد کوي صحیح او یا دادا چې د خلکو سره قوت دی د دې په قوت باندې ډېر اعتماد دی په قوت باندې ډېر اعتماد دی نو ورته وی کدا دروغ وای نو سره جنگ کول زمون ته دی صحیح چې دا چې هوا په معنی کوي به خلقي فائد کوي صحیح او کدا رښتیا وای نو بیا ځان بول دي کدا رښتیا وای نو کوی نه کدا رښتیا وای نو بیا ځان بول دي انا جملان ورا خیانت ورکړه صحیح او جملان دغه خمیسانو هغه داسې الفاظ ذکر کړل د صحابه متعلق د مسلمانانو متعلق او تتفکر فی مثل هؤلاء الكلام د دې سپیو د عربونو چې راغلي د سپیو متعلق څه خبرې کوي صحیح نو بس په جنگ ورواچو نو بس ورواچو نه غل صحابه په قیامت جوړ کړ نو دې مرکو هاتیان ډول سره کوم هاتیان او هاتیان به رسا پسند دي هاتی په نور سرمن باندې خاص اثر نه کیږي درسه باندې اثر کیږي په پاتہ باندې مو ځای پر اثر پوزا اپوزا چې اتی په کوله کې ده صحیح هغه بدن وو سره کوي د خپل لاندې په نور خلکو صحیح نور به شابه تختې سره دا ولي ونی دي خلک ویلي ونی دي ها نو سعد بن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه عمر رضي الله تعالى عنه تولیکل یو وسغلو اوس ورته لګ آرام دغه یو شهر څوک یو خار ماته او دا خار د مسلمانانو دارالهجرت چې څنګه مسلمانانو ورته درشي او دا ته آباد شي نو کوفه آباد کړه څه آباد کړه کوفه آباد کړه د کوفه آبادې شروع کړم به د مسجد مسجد شډیر لوی جماعت دی ډېر مسجد دی مسجد کوفه حضرت دیوی په کې لیکران شهید شوی رضی الله تعالی عنه صحیح او دا مسجد سره لږ فاصله باندې لکه دې نه ونه یقین شو اخلي نو په دا ونه یقین باندې دغه ځای کې دغه ته جوړ کړي دارالاماره گورنر هاوس څه شو دارالاماره گورنر هاوس خو لیټر ان اٹ بیکیم ارن اف دیٹ ټایم دا راته چې کله کیپټل د مدینه کوفه ته وړ نه گورنر هاوس څه شي هغه ارک شو ها دارالریاست شو دا رئیس جمهور وګړي څو بولدا خلیفہ بیا ان بیا د کوفه آباد کړ دا د قادسیه جنگو صحیح بیا د عمر رضی الله تعالی عنہ ورته ولیکل سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ ته وینو مخ کې لاړ شه جلولا کې د دې گورنر الله کې پناګ دین شوی دی په جلولا ورشه نو د جلولا ته ورمخ کې شو نو یزدګر گورنرو هغه جلته مخوله سره پر آرمي صحیح نافان ته ورسېدل چرته ورته کوم ځای را په محکمه د عراق کوم ځای ته راوړل تاسو ګاونډ ته راوړل اصحاب ته راوړل حضرت عمر رضی الله عنه ورته وی الګارانو کا ساور راوړلې نبی اکو ورته یدا صحابه څخه دا الله صحیح حضرت سلمان رضی الله تعالی عنہ هغه سره وایس چیف اف دی آرمی سٹاف ته سعد بن ابي وقاص سره چیف اف دی آرمی سٹاف ته حضرت سلمان ورته نائب رضی الله تعالی عنہ او هغه سلمان رضی الله تعالی عنہ د ویدال ته د عراق گورنر دې څه د عراق گورنر کې نو د عراق گورنر کې د وطن خان اغسطا سیلری به نه اغسطا د بسهر نو د یوې روپۍ د 100 روپۍ د یو درهم د کجور پانه راړو فرماو نو دینه به ټوکرای د شپې به څه کو دینه به ټوکرای جوړولې نو سار به ټوکرای بازار کې 100 روپۍ خرڅ کړي نو د یوې روپۍ به بیا پانه واغستې صحیح یو روپۍ به خپل مقصد کو لګولا 2 روپۍ فقراء ورکړي چې ګورنر اوس خبروان کله به فقیرانو ته ملایدان لګي پیسې ورکوي چا سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ صحیح اوس یو واره یو مستری راوستو کنسټرکشن والا لکه ته جوړ پسې ګرځي صحیح ها نو ا کنسټرکشن والا راوستو نو هغه د بزاج د واقعو هغه ته مالې کوټه پکا تو مسجد کې پاتې کېږي څه ته پاتې کېږي مسجد کې ته کېږي مې مالې کوټه پکا هغه یې کوم ځای نه
ودې د دارالامارات سره نږدې را جوړه کړه صحیح انا دارالامارات ډېر لوی ځای دی باندې ډېر لوی ځای نو ورته دا دې ځای جوړه کړه نو ورته ښه به جوړه کړه نو سلمان رضی الله تعالی ته چې بسړې جوړ وکم تامانه تاسو نه کو سورہ نوے پکار دا سورہ غزہ پکار دا سورہ خټه پکار دا باتھ روم کوم نه پکار دے کچن کوم نه پکار ډرائنګ روم کوم نه پکار دے اور ډائننګ ہال کوم نه پکار دے لیونگ روم کوم نه پکار دے ہاں صحیح باتھ روم کے حکم کے ہم ماربل لگوں ویتا جی بسڑے کوٹا میں جوڑا کوم بسٹی میں نہیں جوڑا کم تانے مثال بتا دے یہ زمانہ مثال تسو واقف ہے یہ جو واقف ہے وہ سنگ کوٹا میں جوڑے وتذا قمت وصل الى راسك واذا استجعت وصل الى رجليك تاسو مثال مطابق کوټه به جوړه کم چې ودرېږي چت سره به سر لګي صحیح او چې ودرېږي پکې رخپې به دیوار سره لګي دې what I want بس مالم نور کوټه وکړه چې له سره به رضی الله تعالی عنه او دومره ساده ژوند به تیرو دی لوی گورنر دې دومره لوی سړي دې دومره لوی جرنیل چې پرتګ به څونه یا نن به والو نن به والو نه به سرویس دی صحیح او ساده باندې کپڑے به چوي نو یو بار د بازار نه بهر څنګه د بازار نه بهر را روان د سارا کې یو سړي په سر باندې پاندې شوی ناغو ته دا پاندې د موږ ته پاندې وایي دا ورته مزدور څو ورته پاندې دا پاندې وایي چې دا پاندې دی ناغو ورته او پاندې ته نه وېزت پلانې ځات زم دې موږ ډېر سره زه به تعالی 2 روپۍ درکړم ته ما سره دا پند به یو نشي نو ته نه پند واغست نو سره روان دي نو چې روان دي په بازار را دن نشي اوس یو بازار را دن شو بازار را او ګورنر صاحب دې صحیح ته خلک ورته روان کړه سره درواني السلام علیکم ګورنر صاحب السلام علیکم راکې دا دبو اوس هغه سره په هیبت شه چې دا خو په عذاب اخته گورنر ته مې پاندې په سر ولا هغه تاسو مې تل شروع کړی چې ما معاف کړئ قسم دې کما ته پیژندل چې دا گورنر دی خدای ته وایي ما معاف کړئ دا څنګه راکړه زما فی واړم غلطی شي هر سلمان رضی الله تعالی عنہ ورته دا کار پتن الکریم وایي مونږ ته پیغمبر وایي چې کوم خبره کوي هغه بیا سره راځوي ما به تاسو خبره کوي خبره سره راځو هغه پاندې ور سره ال تورسو صحیح او سره سره په دې فکر مند چې خدای ته ورمنه استاد ټول پای ورو پیش کوم که پیش نه ته که پیش کې ته غدي بدن غړي یې زین کارو کو چې نه نه بده ځکه نه غړي په پاندې بدن غړل په پیسو او وسه بده غړي صحیح شو نه دور پای ورته یې دا اصل ما حضرت سلمان رضی الله عنه دا څه ورته ودا ډېر حلال پیسې دي دا ډېر حلال پیسې ځکه دا ما په لیبر باندې صحیح نبي هغه ورته د چې څوک په قرآن باندې پیښې دی دا خلق والله والا چې کله وفات کېده یا سبحان الله دې قبر ته ورغلی چې کله وفات کېده خلک نه چاپېره ناس دي تابعین ډېر علما ته چاپېره ناس دي حضرت سلمان جاری رضی الله تعالی عنہ حضرت سلمان جاری رضی الله تعالی عنہ ای ورته ته جوړې شاړې بس تاره پاره خو بادشاہي نه ځي یعنی ستام مرګ په تنه پاره دی بادشاہي دا ته پس جاړې وینا زجاړه ځکه پیغمبر مونږ نو وعده واستو صلی الله علیه وسلم چې د دنیا نه زی چې په داسې کیفیت کې لرشي چې ځان نه وستري مالونه نه پری خوړي ناغي ورته ستاسو مال نشته تاسو راځي فکر دې ودا د لګي او کاسا دا زموږ ضرورت نه سیاق او دا ما استعمال نه راځي دا ما استعمال نه راځي او ودا زما د وجودي نو دا درې مجبوره دا ما سره اضافي ده دا ما سره اضافي ده د دې به الله ته جواب ورکوم چې دا اضافي ولې ساتلی شي یا سبحان الله یا سبحان بلکې زمونږ خدای نو باندې چې وکړ سوکراشي نو کله ځټ ته موسی واقعي قدم بخشو ہے کمرہ بس ہے تو شکر تے بس لگ رستو کا کام یا سبحان الله اینه نو درستم پورې خبر رااله چې رحمان پیری هڅه عاجزی ده درستم وی زړه په سپېشي په پیرای خب دور ور سړی
چې بوډا شي ورشتګي کار نه کوي خپل کار نه کوي لاس کار نه کوي خلک کوئی سوره خو وخت تیر کړه چې پناره وته نار به نوزولا او غریب پاتې دي نشي الله تعالی هم دا ذکر کوي چې ومنکم من يردو ابازه تاسونا آغده یردو چې دی بپوتے شیلا ارسل العمر اغا دیر کمزوری عمرتا لکی لا یعلما انجام دادے چې دی نپوئیگی من بعد علم شیعا پس دپوئی نپیشے یا بخر کو جرگولا بولتا فیصلے میں دبانے کولے یا ادا سے وقت پر آ رہے کہ پپلا خبر پپلا نپوئیگی پپلا خبر پپلا نپوئی گڑ بڑی وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً اوس الله تعالی وای هر چې باز بعد الموت مرګ نه بعد ژوند نو تی ولې نه مانی د دې خطر روزانه مشاهده کې زمکه مړی وچه هیڅ ژوند پکې نه باران په اورو یو ژوند پکې پیدا کړ اوس بوټه کې راوځي دا ژوند دی انسیکټس او چینجی پیدا شي دا ژوند دي مرغان او حیوانات ورته راشي دا ژوند الله تعالی فرمایي دا خطر روزانه مشاهده کې چې د امرس فکر څنګه کوي نو د قرنګ به انسانانو ژوند کوي وَتَرَى الْأَرْضَ وَتَزْمَكَ حَامِدَةً وُجَّ فَإِذَا أَنزَلْنَا كَلَّ مُنَازِلُ كَفَدِبَانِ الْمَاءَ وَبُ اهتزت دزمکه کې حرکت پیدا شي دا وخوځي دا سوشي دا وشوري وربت او راوچت شي ربت معنا منګو راو پړسیدا وربت راوچت شي وانبتت زرعونجي من كل زوج بهيج هر نو خيست گیا ہونا گلاب را زرعونشي گیا ہونا را زرعونشي فروٹ را زرعونشي صبح چي ورشي ذالک دا بان الله د دیو چې یقینا الله تعالی هو الحق دا یو ثابت مثبت وجود دی حق معنا ثابت مثبت وجود دی چې د وجود نه ولې انکار کوي وانه ودا الله تعالی یحیی الموتى ژوند کوي بمړي وانه ودا الله تعالی علی کل شیء قدیر پال شی باندې قدرت لرونکی دی وان الساعه او دا چې قیامت آتیه راتن کې دی لا ریب فیها نشته شک پدې کې وان الله او دا چې الله تعالی یبعث ژوند کوي با من آسو فی القبور چې قبرونو کې دي ومن الناس ابازه خلقنا من آسو به یجادل فی الله چې دې آرګومنټ کوي په ذات الله کې بغیر علم بغیر د علمنا ولا هدن بغیر د هدایتنا ولا کتاب منیر بغیر د روشنی ورکوونکی کی کتاب نور سره کتاب شته نور سره هدایت شته نور سره علم دی خبره د خدای په ذات یا سبحان الله ثانی عطفه او الله تعالی فرمایي چې خدای نه اړخ تاوي ثانی عطفه معنا اړخ تاوي او اړخ وایي ثانی عطفه دې اړخ تاون کې د الله دې د پاره چې گمراه کی خلق عن سبیل الله د الله د لارې لو فی الدنیا خزي د در پاره دنیا کې رسوایی ده الټیمیټ در پر دې سړی سي رسوایی په دنیا کې ذلیل شي ادا تجربه خبره ده چې څوک دا کې زمونږ شیخ ته بوي ویلي روډي کایا نه دا کو نه معقول کې خوځي وي دا چې روډي کایا نه ویل کو نه معقول کې خوځي نو الله تعالی به رسوا شي ثانی عطفه دے اڑو اتاو ورکد دا اڑفل دے دا پارا چا گمراہ کی خلق دلار دا اللہ نا دا پارا دنیا کی خزن رسوائی دا ونزیقو ہم بسکو دتا پروز دا قیامت بانے عذاب الحریق عذاب دا سوزن کی اور ذالکا دار دیو ذالکا دا بما قدمت یداکا دتا بدا ویلش چې دا اور د دې وجه دی چې ستا دواړو لاسونو ته نه وانه مخکې تلایږي یعنی ستا عمل ذالک عذاب دې وجه بما قدمت یداکا چې هغه شی چې لګلو لاسونو ستاستانه مخکې یعنی دا ستا د عمل ریزلټ دی ستا د عمل ریزلټ دی
وان الله او ذات الله تعالی ليس بظلام ند دې ظلم کوونکې للعبید د بندگانو لپاره ومن الناس دا شکایت کوي الله تعالی د انسانانو چې انسانانو ډېر عجیب دي د دین کې د زړه د اخلاص نه داخليږي دین کې د زړه د اخلاص نه داخليږي تاسو په سایت ګرځي دا موږ چې روانه په سایت ګرځي نو که دین کې ورته خیر ملاو شي خو مطمئن شي که تکلیف راشي نو دین ته بای بای وایي ومن الناس ابابين خلقنا مناسوب يعبد الله چې دې عبادت د الله کوي علا حرف په یو اړخ باندې یو طرف ته ولاړی ډونګې پکې نه ورسي ځان وته ډیوټ کوي نه حالانکه دین ته بسکه لکه مونږه جاب ته ځان ډیوټ کړو کنه موږ ډیوټ کړو الله خو پیسې ګټ ته کې ځان مو ډیوټ نه الله تعالی او چې انسان دې چاو ماونه کته چې دین کې ځان ډیوټ کړی دې ک دین کوي سبندګي کوي دا څه پاړه باندې سکے گزارا کرے یعنی مانا دارا چې دې مزبذب بھی متحیر کنفیوز دین بارک ومن الناس بعضین خلقنا مناسوب یعبد الله چې عبادت د الله کوي علی حرف فیو الرحمن یعنی کنفیوز فین صابه خیر کچر ورسی گدت خیر اطمئن به نو مطمئن شي د خیر باندې وین صابته اکورسی گدت فتنه مصیبت او تکلیف انقلبانا وجید د یوټر کی د دین نسو کی یوټر نو کوي دا مسجد په مون خنه راغله بیا سوې وای دا مسجد مو یو سمون کلیکو بابا خدای دې وبس دا مون نه کو من زمانی کو ته تعریف مارکر مسکا وکنا قبر کې یو خپل ځای یو خلیفہ کوم صحیح یو راځي ته مون دراله اے چراغ امون د سپلای چاپنی کړی سپلای وای سپلای چاپټی کړی چراغ سپلای وکړي نو بیا راځي ما بابا دا به ماجی تاسو ته ویلې دا مستما خانه دراله صحیح دا جمعه څه شوی دی وګوره مخکې وزن لا کړم سپلای پټنی بیا کړم صحیح وَإِنْ أَصَابَتْ فِتْنَةٌ أَكَثَرَ أُرَسِيْ فِتْنَةٌ سَمُصِيبَةٌ وَتَكْلِيفٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ نو دې وګرځي په مخبل باندې شاک دین تا نو الله تعالی فرمایي چې یو کو چې کوم دین کو غیم د زړه د اخلاص نه کوم دا غیم څه اجر نشته اوسې تکلیف پرته ملاو شو نو دین ته اړه مکمل طور بای بای رخصت ولا ورکو خدای وایي دنیا او آخرت دواړه تباش خسرت دنیا د زیان کاریو پر دنیا او د آخرت ذالک هو الخسران المبین دا ډیر لوی زیان کاری او ډیر لوی لاس دی دا ډیر اوپنلی لاس دی چې نه دنیا په لاس راشي او نه آخرت په لاس راشي الله تعالی وایي د آخرت په لاس راشي نه دنیا په لاس راشي یدعو من دون الله دے اوازنا کئی دا اللہ نالا وما آغا مخلوق تا لا یضرو چی دل تکلیف نشیور کولے وما آغا مخلوق لا ینفعو چی ولا نفع نشیور کولے نوس چی اللہ تعالیٰ ہوئی پر میٹافیزیکل ورڈ کی چی داس مخلوق تا آوازنا کئی چی پنی کائرہ مدد شا چی نہ خیر در رسول شی نہ تکلیف در رسول شی در دین لویا گمرائی بنو رسوئی صحیح ادا گمرائی کو مسلمانانو کې مونږ تکلیف را باندې شي مونږ فلانی بابا په نه کارا غلطي ان لله و انا الیه راجعون میټافیزیکل ورډ کې صرف الله په نه کارا غلطي دي الله نه راو برسو نشي مدد کړي یدعو من دون الله بے اوازونه کوي د الله نه علاوه ما هغه مخلوق ته چې نو ولا ضرر ورکول شي ولا وما لا ينفع ان ولا نفع ورکول شي ذالک دغا هو الضلال گمراهی دا البعید ډیر لوی گمراهی دا بعید معنا لري کنه ډیر لوی گمراهی دا ډیر پرولان گمراهی دا څنګه ډیر غټه گمراهی دا یدعو دے اوازونه کوي لمن ضرو اقرب من نفعه دے قوال آچانا چې دا غزرر د نفع نه زیات رانږدې دی نو نفع خو تاته در رسول نشي او چې د الله نه علاوه هغه ترې آواز وکړو نو ضرر خو یقیني ستاسو شرک ارتکاب کړی دی الله به سزا درکوي الله تعالی فرمایي ته ورته آواز د نفع لپاره کې الټیمیټلی ځان بدای چې عذاب ورته ملایږي
یدعو دے آوازوں گئے لمن یقیننا سو برو اقربو چدا غزرل زیادتی دید نفی داغنا لبیس المولا دیر ناکارا دا ماستر ولبیس الغشیر دیر ناکارا دا دفال ورس لبیس المولا ولبیس نو دا شرک طرف تا دعوت ورکا ان کے او دا غفال ورس دا اللہ تعالی ویتول ناکارا خلق ان اللہ یدخل الذین یقینا اللہ تعالی یدخل الذین داخل باکسان چی ایمان راوڑے دے وعمل الصالحات عمل کرے دنے کو جنات باغن تا تجری چی بہیگی با من تحت عدلان دے داغینا لنہارو نیرونا ان اللہ یقینا اللہ تعالی یفعلو کوی ما یرید آچ ارادیو کی من کان یظن آغا سوچ دائے خیال دے اللہ ینصرہ اللہ چی اللہ تعالیٰ بدسر امداد ان کی پیغمبر سر چلے چاہ دا خیال دے چلے پیغمبر سر بخدای سے امداد نو کی فی الدنیا پا دنیا کے والآخرت او پا آخرت کے فلیمدد بسبب ندیل زازن کی یو رسائی سر اس رسائی وائی رو چې څوک دا خیال کوي چې د پیغمبر سره به خدای دنیا او آخرت کې امداد وکړي نو الله تعالی فرمایي دا د خام خیالي ده دا د خام خیالي ده پکار دی فلیمدد بسبب پکار دی د ځان ورن کی بسبب په یو رسای باندې ال السماء چت سما معنا چت سیلنګ فلیمدد بسبب دی ځان ورن کی په یو رسای سره ال السماء چت ثم لیقطع بیا رضان راکت یا رضان رازولن کی یا رضان سے کی نوزی سڑے رضانو تک دے دینا اپا ٹیبل دے پاس ہو گئی صحیح ٹیبل لینا تور کی رضان رازولن کی نو نتیجے تجی سٹی مات سی نا سٹی مات سی پانسی سی صحیح اللہ تعالیٰ فرمائی کہ سو پدی خام خیال ہے کی دی چی دی پیغمبر سر بانا خدای دنیا کی امداد کی نا آخرت کے خدای وہی دے رضان پانسی کی دیرے سو کی دیرے زان پانسی کے ذکر آکار بسقام خاکم دوسرا بہم دنیا کی امداد کو انگور سرا فَلِيَمْدُدْ دِزَانْ رَابْرَانْ کے بے سبب پیو رسیبانی اے السمائے چھتا ثم لیقطع بیاد زان راکٹ کی فَلْيَنْظُرْ او ادگوری حَلْ يُزْحِبَنَّ کیدو چی آیا بوت تدبیر ددو ما آشے یغیزو چی غصے ورستا دلا چی دلکم شی غصہ ورستا دے پیغمبر نبوت یادا چی جسر بخدای امداد نو کی دے تدبیر دے غصہ ختم کرا کنا صحیح غصہ ختم کرا دے ختم شا وَكَذَلِكَ دَغَرَنْگِ أَنزَلْنَاهُ من نازل کرے دا قرآن آیات البینات آیتنا واضح وَأَنَّ اللَّهُ دَاچِ اللہ تعالی یادی دایت تیمن آچاتا یرید چبی غواڑی ان الذین یقینا آکسان چی ایمان راوڑے دے والذین ہادوا آکسان چی یہودیان شیو والسابعین السابعین سوک سابعین نو دا سابعین لکه یهودیان پشان ابتداءً توحید پرست خلقو دلی دا پیغمبر نامر زرادشت دلی پیغمبر نامر زرادشت نو دا زرادشت پالور دا رستو بی آتش پرست دا رستو بی آتش لکه دا عیسیٰ علیہ السلام فالور چی اغیو دا خدای پزایبان دا عیسیٰ بندگان شو دا چا بندگان شو دا عیسیٰ علیہ السلام بندگان شو والنصارى عيسایان والمجوسا مجوسیان والذین آکسان اشرکو چی شرک کرے دے ان اللہ یقینا اللہ تعالی یفصل بینہم فیصل بکی مزدوی کی پروز دا قیامت ان اللہ یقینا اللہ علا کل شیء شہید پار شے باندے شہید گواہ دے حاضر ناظر دے ہر شے و معلوم دے علم ترى آیاتن گوری ان اللہ جل تعالی یسجد له سجدہ قیدتا مناسو فی السماوات چی پاسمانوں کے دے ومن فی الارض آسو جسمان کے دے والشمس والنور والقمر والسماء والنجوم اوستوری والجبال برنا والشجر اولی والدواب او کیٹلز مویشی ساروی وکثیر من الناس او دیر خلق دا ټول خدای ته سکی سجده کوي ورته سجده معنا اوبیډینټ کی سجده معنا اوبیډینټ کی
وكثير ادير خلق حق عليه العذاب صادق شوی دبان عذاب ومن يهن الله او سوچ دل رسوا کوي الله تعالی فما له من مكين نشتدل سوک عزت ورکون کی ان الله یقینا الله يفعل ما يشاء کبیا چرا دیو کی حاضان خصمان دا مومنان و کافران بدلی دی اختصموا فی ربهم چی دی جگل کولا فی ربهم پا باب پروردگار پر کی دا مومن او دا کافر جگل پسر پا اللہ جگل پسر فالذین پساکتان چی کافران شروع قطعت لهم جوڑ بکریشی دوی دا پارا کٹ بشی دوی دا پارا نو درزی دا چی سڑے ہوئے خیال تا چی زمان جامع کٹ کا نو صرف کٹے کا جوڑے کا کٹے کا جوڑ نرمی وجہ لفظ کو تیات را گلے مانا جوڑو لدے پسا کسان چی کافران شوی دی قطعت لهم جوڑی بکریشی دوی اوس پتا ہو لگی دا چیری او سڑی دا پارا دا جہنم جامع چی کم جوڑا شوی دا با داغا پا میشر من پانے جوڑا شوی چی برابر پیراشی سنگا چی ٹھیک پیراشی فیشن برابری چی جہنم کی فیشن برابری قطعت لهم ثياب جوڑے بکریشی دوی دا پارا جامی من نارن دا اور بجوڑی قمیص بیرے سی دا اور بئی پرتوز بیرے سی دا اور بئی لنگوٹے بیرے سی ہر شیبہ دا اولی اللہ میں تو بچ ساتی یصب من فوق رؤوسهم اڑولے بشی دا پانسا دا سرون دوی الحمیم یشیدلی اوبو اسم یشیدلی باکی جو شیدلی یشیدلی بوائلے اس دا یشیدلی اوبو چې په سر ولا واچو نشي نو داغي هیټ او تپش دومره زیات دي چې یو سروي ولي بشي دي سره ملټینګ تاسو وای ویلی بشي دي سره ما هغه انټسټینز لري قلمي تاسو قلمي وای لري قلمي ولی بشی دی سرا او ببشی دی سرا آغا لری قلبی فی بطونی چه پخیٹو دوی چی دی والجدود او بس وزی ولی بشی دی سرا سرمنی دوی ولهم عددوی دپارا پدی بانی بس ندے ولهم عددوی دپارا مقامعو سلج حیمرز بی مقامعو سلج سلج منگو تقبل کو آئیو یو خدور وڑو که منی حیمر یو دور غٹوی اہنگر سرے دوڑ اللہ سبحانہ اللہ خلاص صحیح مونگا تپل کو آئی صدق کمان دی وڑو کی تو آئی اگئی تپل کو آئی باقی دی آگر سنگتے وَلَهُمْ مَقَامِعُ عَرَدُوِي دَپَارَا سَلَجْهِ مَلْبَئِ مِنْ حَدِيدٍ دَآهَنْ نَجُورْ دَأُسْفَنِ نَجُورْ كُلَّمَا أَرَادُوا كَرَتِدُوِي أُغَارِ أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا چی وجد دین اورنا من غم دوجد تکلیفنا اعیدوا فیها نو دی بواپس دی بدو دی قوگورا اللہ تعالیٰ بفرشتی توی دروازہ و تکلاو کا نو دروازہ بکلاو شی نو فرشتہ بوتوی دروازہ کلاو دا نو دی بوئی گی اخلاصی رہا رہائی رہا سرا رہائی رہا صحیح نو دی با اور کی منڈی چاگہ دائیورا تھی یو فرشتی خراب اسمیت ہے مردے اور دیدار اللہ پاس کیا تمیستے بھی اور كلما أعيدوا فيها كلما أرادوا شكل دوار توجدون من غم لتكليف دوجي أعيدوا فيها واپس بکرشی دی اور کی وذوقوا ادوی تبعو ایلشی کی وسکے عذاب الحریق عذاب آغور چی سوزون کے دے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى صحبه اجمعين برضو محمد القرآن الله ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جعلنا صلاة وعطانا للوانا النهار فالله كان حافظه وارحم الراحمين